ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ځل تشریف راوړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې زما چې کوم اوقات دي د هر چا خپل اوقات دي که نه، د دعا، د عبادت، د وظایفو، د ذکر و اذکار، دا که د چا نه وي نو ځان له مقرر کوي څه وخت د الله د یاد دپاره، د ذکر و اذکار دپاره، د درود و سلام دپاره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه وخت مقرر کوي. ابی ابن کعب وایي زما چې کوم وخت مقرر دی نو د دې څلورم حصه که زه خاص کما په تاسو باندې د صلات دپاره، د درود دپاره، نو ورته وفرمایل که زیاتې کې نو ښه ده، که زیاتې کې نو ښه ده. نو هغه وی یا رسول الله نیم وخت خاص کما، دا د ټول عمر نه، د دعا چې کوم وختونه دي د هر چا خپل وخت، نو که نیم وخت نه، که نور هم ډېر کې نو تا دپاره ښه ده. نو که د دوه حصې وخت خاص کما او یو حصه د نور ذکر و اذکار دپاره کما، نه که څومره ډېر کې نو ستا دپاره ښه ده. نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که زه خپل ټول د دعاګانو د ذکر و اذکار وخت په تاسو باندې درود و سلام دپاره وقف کما نو بیا به څنګه وي؟ نو فرمایل ورته اذن یکفا همک و یغفر ذنبک. ابی ابن کعب ته فرمایي که نه بیا خو به ستا ټول غمونه ختم شي، ستا د غمونو دپاره به دا کافي شي، یعنې د دې په ذریعه به ستا ټول غمونه ختم شي. او ویغفر ذنبک، ګناهونه به دې هم ټول معاف شي. ځکه دا تعلق د ډیر زیات درود و سلام په نتیجه کې به ستا په زړه کې محبت پیدا کیږي، محبت به پیدا کیږي. او فرمایل بخیل څوک دی؟ بخیل فرمای البخیل الذي من ذکرت عنده فلم يصلي علی. بخیل هغه انسان دی په انسانانو کې، دا پیسو والا بخیل دومره غټ بخیل نه دی. غټ بخیل انسان هغه دی چې د هغه مخې ته زما ذکر وشي، زما نوم واغستی شي، تذکره وشي او دی درود و سلام ونه وایي، درود ونه وایي ما باندې، دا دوی بخیل دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ وی که د دې نورو اذکارو دا چې سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، استغفر الله، د استغفار وغیره چې څومره اذکار راغلی دي، که د دې اذکارو فضایل مې نه وی لوستي او دا راته معلوم نه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فضایل هم بیان کړي دي، نو ما به د درود او د صلات و سلام نه بغیر یو ټک په ژبه نه ویلی یم. دغه به مې وي، دغه به مې وي. لا إله إلا الله، لا إله